ژوند می خاورې نه وو په خاورو الوتو تیر شو تا ته مې څه به ویل چې تا له په راتلو تیر شو ژوند می ژوند یوه لویه مسله ده، دومره لویه مسله ده چې د دې په همواریدو کې انسان ختم شي، خو دا نه همواریږي. زما په شان خلک خو یې نشي هموارولی. پته نشته چې الله په کوم سوچ دا دنیا جوړه کړې ده. ژوند څومره ښکلی څیز دی، هره ورځ نوې سرپرایزز، اچیومنټس، اپس اینڈ ډاونز. څه شاندار پیکیج جوړ کړی دی الله د ژوند په شکل کې، خو په دې شاندار پیکیج کې یو ټینشن دی. ښځه وومن آی نیم از frailty, stupidity, stubbornness, selfishness, hypocrisy. یو ټینشن لا ختم نه چې څلور نوي ټینشن شروع شي. اوبه ختمه شوه ټینکی کې، لږ خو څوک خیال کوي چېرته بل لوښی به دې د اوبو ډک کړی وی. ما به اوبه ولې ډکولې؟ زما د ورځې نور کارونه لږ وي څه. شپږ ګنټې په بازار کې خواره زاره شوم امي سره په ارزانو کپړو پسې، کله یو مارکیټ کله بل مارکیټ. امي ته هم پته نشته دی کپړې ورکول کوم ځای نه رایاد شو چې ورته دا پته هم ده چې موږ یې نشو افورډ کولی، نو نه دې ورکوي. د خپلوانو ودونه هم یو عذاب شي، هغه هم د میاشت اخر کې. خو زه خو دې په غم واړولم که نه چې اوبه دې ختمې کړې. اوس به زه څه کومه؟ زرون زرون ما ته په کمره کې کته ته دلته ناست یې. یار روټۍ وخوره راشه پلیز، بیا به ما بوزیم. څه یو هیو ټو ډراپ می. دا ستا چې ډرایوري ده که نه، دې نه خو زه ډېر تنګ راغلم. فایند سمون ایلس. پلیز اسې فضول خبرې مه کوه. زما داسې سړی ډېر بدې شي چې د ښځو په شان ګیلې کوي. دا ته ما سره په کومه طریقه خبرې کې؟ روټۍ خورې که نه؟ که نه خورې نو همدلته ناست اوسه. خورې او که نه؟ درځم که نه یاره؟ زر راشه یار، په ما په ناوخته شي. ژوند کې چې سم کول دي پخپله به یې کوې، هر غر به پخپله سر کوې، هر سمندر به پخپله پار کوې. او چې دا هر څه پخپله کولو نو الله پاک زه سړی ولې نیم پیدا کړې، ښځې ولې پیدا کړم؟ خو که سړی جوړ کړی م وي نو ما به څه کارنامه کړې وه. بیا د بجلی بیل دومره ډیر رالو، حد کوي دا خلک کوم. زه دومره ډیر احتیاط کوم او بیا هم که د دوی وس کېږي نو د بیل سره د کرنټ هم راولیږي چې د لاس وروړو سره انسان پاکه سات هم مړ شي. حد کوي دا خلک هم دومره زیات بیل رالیږي. احتیاط کوه که نه بچې. سهار چې پاڅېدم د غسلخانې لیټ لګېدلو ما بیا بند کو. امي دا د شرنیلې قصور دی، د هغې خو عادت جوړ شوي دی چې باتروم ته لاړه شي او لایټ بندولو نه بغیر بهر راشي. امي چې څومره م احتیاط وکې، که د کور ټول لایټونه بند کړې نو بیل به بیا هم راځي. د یونټو په حساب بیل نه رالیږي، په اندازو بیل رالیږي. نه پوهېږم چې ته څه وې، د بجلی بیل خو به داخلوم که نه. ستا دا خیال څنګه راو؟ هغه د یو کلاینټ څه فنکشن و، خو دا کله کله وي، ادروایز آی واز ناٹ انټرسټډ.
خو زما خیال دی چې اوس ته د خپل کانسرټ سایت ته کېده. ستا فرست پرایورټي ستا سټډیز پکار دی. زه د ماشومتوب نه ستا د ډایلاګ اورم که نور نه کم از کم دا جمله خو بدله کړه. چې په کومه رسته بدل شوې زه به جمله هم بدله کړم. همیشه فرست راځم. I'll never let you down. ټرو خو دا هم زما په وجه. او واو ټیک ده د دې کریډټ هم تاسو واخلئ. نو صحیح خو ده که تا پسې نو منښتې نو تا به سټډي کوله څه. مورې لږه شان زیاتي کوئ تاسو ما سره. دې کور کې ټول نه ښه ګریډ زه راوړم. انفیکټ دا کور پرېږده ټوله فیملی کې. ځان خودل بیا شروع شو. تاسو پلیز روټۍ لږ زر ختمه کړئ ما ډراپ کړئ. که ته وای نو ټفن کې به واچوم په لاره کې به وخورم. مور وګوره که نه ځان ښایي ماته یو ملګري ګرځم او دته دونه غټه مسله جوړه کړه. دا ستا د ملګري ګره د ډراپ کېدو ایشو نه ده. دا ستا روزانه چېرته نه چېرته د ډراپ کېدو ایشو ده. اوس تاسو له په دې د جګړې کولو ضرورت نشته. 2-3 ورځو کې به ډرایور راشي ټوله معامله به ټیک شي. ډیډ ما ته خو ګاډه بوتلو کې څه مسله نشته. مور پریشانه شي چې کله زه گاډه بوزم. نو obviously ته دومره رش گاڑی چلے یریګم بنه نور بس کوم دا بنه چلی ریش د ټرک ډرایورانو په شان گاډي چلی. تاسو یو کارو کوي دله په داش کې درې سلور گاډي ور کوي کم از کم یو کال خو به تیر شي د دې. درا پورې ټوکی کې کتنس کې راته نصیحت کوم او هغه هم سنسیرلی. پلیز خپل مشوره ځان سره سمباله کا. زه لیټ کېږم پاسه چې زو خدا زه راځم. بسم کا راځه. نن زموږ سکول کې انسپیکشن ډے وا. د سحر نه ماښامه پورې ډیر مصروف وو. د خوراک اړه موقع میلاو نه شوه. صرف یوه پیاله چای مې څښلې وه او تللي وم. امی تاسو پته نشي سکول او کار کې دونه ځان ولې بیزي ساتئ. ځکه بچی چې ما ته پته ده چې انسان څه کار هم کوي نو په پوره ایماندارۍ او په ذمهوارۍ دې کوي. ځکه چې زما په خیال حلال رزق په حرامه کور ته راوړل نه دي پکار. اسې مورې ما خو فیصله وکړه زه به نوکري وکري نه کوم. یو خبره وکړې نوکرۍ نه بغیر د عیش کولو څه طریقه شته؟ دې ته وګوره. د نوکرۍ نه بغیر د عیش کولو صرف یوه طریقه ده چې هغې ته واده وایي. او تا ته څنګه پته چې د واده نه پس به عیش کوې؟ واده خو بس صرف غلامي ده. خیر داسې څه خبره نه ده. همداسې ده امي واده د خاوند د غلامۍ نه علاوه نورې څه نه دي. ولې کې ته داسې خبرې خامخا پریشانه کېږي؟ اوهو زه ستاسو د پریشانۍ دپاره نه ویم هسې ویم درته. ستا دماغ د داسې خبرو سوچ ولې کوي؟ الټه سیده خبرې کوي. ما دپاره خو الټه سیده نه دي. بس ښه که نه دا راته وایي چې ستا د یونیورسټۍ اډمیشن څه چلو شو؟ 15 له به لیسټ لګي. زه شکر دی یوه پریشاني خو به مې کمه شي. تاسو زیات امیدونه مه ساتئ امي. خبرې ملته اډمیشن څنګه ملاویږي؟ څنګه ملاویږي؟ لوی لوی سفارشونه راځي هلته د مالدارو خلکو بچي هلته سبق وایي په میرټ ټیسټ نه کیږي. دا خو ستاسو په وینا باندې ما هلته د اډمیشن ټیسټ ورکړ خو ما ته پته ده ما ته هلته اډمیشن نه ملاویږي. سونه نیگیټیو سوچ ساتي. په دې کې د نیگیټیو څه خبره ده؟ رښتیا وایم خامخا د لوی خوبونو کتلو څه ضرورت دی. خو خو به همدغه دال اسې بچی انسان له چرم نا امیدي نه ده پکار. او اسې هم تقدیر څه په میرټ لیسټ خو نه لیکلي او نه د انسان د لاس پکار خو کې. اصل خبره خدا ده چې انسان کوشش کوي د خپل ژوند د بدلیدو دپاره حالات ښه کولو دپاره. او دا خبره خو ښه ده ستا چې تا کوشش وکړو بچی چې ستا اډمیشن وشي. اوس خو که کېږي او که نه په دې هېڅ فرق نه پروزي. بس د الله نه امید ساته هر څه به ښه شي انشاءالله. د دروغو امیدونو جمع کولو باندې او په هوایي کیلو کې د ژوند تېرولو څه فایده؟ خو معجزې هم کېږي که نه؟ معجزې چېرته کیږي؟ اوس ایگزیکټ لوکیشن خو پته نشته دی خو کیږي خو به خامخا چېرته نه چېرته. معجزې صرف په ډیفنس او کلیفټن کې کیږي. په لیارۍ کیماړۍ او په ملیر کې خو نه کیږي که نه؟ خو موږ خو ناظم آباد کې اوسو زموږ خو اوس هم لږ چانس شته. تاسو هم که نه شابه روټۍ هم ختمه کړئ. که تا چېرې واده وکړو لړې د فرحان کره نو ډېر به یادېږم تا ته. په هر څه کې د فرحان ذکر کول ضروري څه؟ هله وا تا ته د خپل کیدونکي خاوند ډېره پروا ده. یوه خبره هم نه اورې د هغه په باره کې چې لږ شان ذکر یې وچړې منو ته او کا ذکر I think you are obsessed with him. And why would I be obsessed with Farhan?
چې کله نه ستا د واده خبره شوې ده په دنیا کې تا ته ډونور انسانان نه ښکاري او پته نشته تا ته څه یاره لګېدلې چې په دنیا کې هر انسان فرحان پسې لګېدلی دی څوک تپوس وکړي why the hell would anyone be obsessed with فرحان ګنجې گنجی ورته موایا سلور وخته وتلو سره انسان گنجی کیږي نه د ویښتو شمېر هم تاله درکوي خیار بس کا دومره ډیره ده اسې I swear یار پوهېږم نه زه غریب انسان د واده نه مخکې دومره بېوسه او مجبوره څنګه کېدی شي ته واده نه مخکې تا نه دومره یېرېږي نو پته نشته د واده نه پس به ته هغه سره څه کې هماغه چې کومه وستا ښځه تا سره کوي دومره کړتنه ښځه به نه راولم زه خپل کور ته ته جبوره ښځه مه کوه ته یوه ګونګې ښځه وکړه چې ټوله ورځ درته کور کې کوي is better than بک بک د واده نه پس و تا ته هغه بک بک لګي تاسو ټول سړي یو شان دي ټول سړي یو شانې خو فرحان is different of course he is په کور کې د مرمت کار رو زیاتیږي څه شوي دي ما ته خو ټیک ټاک لګي د بهر نه سم ښکاري که نه په کور دننه ډېر زیات دی ته وګوره دې دیوال ته سیمټ دې ټول رژي یاره زوړ کور دی واړه واړه کارونه خو به راوځي که نه یار که څه لږ ډېر کار و ما به پخپله کړو تا ته به مې نه وي کار ډېر زیات جمع شو دا دیوال خراب دی د هغې بلې کمرې دیوال خراب دی کله کله خو ویریږم چې چېرته دا دیوال کینني د کومې کمرې دیوال د جینکو د کمرې د کچن سینک هم خراب دی اوبه ترې بیږي د غسلخانې فرش هم روچت شوی دی او د بجلۍ دا فټینګ خو به ټول بدلو مطلب یو غټ پټ فهرست تیار کړی دی په دې خو به 1.5 لک خرچه راځي نه یاره ته 1 لک خبره نه ده په 50-60 زره کې به کار وشي څه به پکې زه هم واچوم رافعه چې تا سره پیسې دي نو که کنه مرمت کله چې ما سره پیسې راشي نو زه به مو کما زما سره خو به صرف 15 یا 10 روپۍ وي د دونه ډېر مرمت وس مې نه کېږي که کېدی نو تا ته به مې ولې وې زما وس کېږي کمال کېتم څو ورځې مخکې ما د خپل کور برنی پورشن ټیک کړی دی ما باید هغې قرض دی تم ځکه خو مې تا ته وې چې تا کله د هغه کور مرمت کوو نو د دې به دې م کړی و مزدوران خو هسې م لګیا وو رافعه کله چې زه د خپل کور کار کوم تا ته د دې کور کار رایاد شي ووایه ولې په دې امید چې کېدی شي ته به دا کور هم خپل کور وګڼې څه ناسم مرمت په ته هم وکړي دلته خو د همیشه په شان چې تا ته وویم نو غلطي کوم څه هسې عادت جوړ کړی دی تا په وړه وړه خبره جګړه شروع کول دومره خیال څه چل دی؟ چې زه ستا خاوند یم ته لږ سوچ کوه پلې ووره چې څه چل دی؟ زه مشکل کې یم چې ستا حالت خراب دی نو د هغې زور په څه مه خبره زه جنګ نواب کوي نه یم. ترې ملازمت پیشه سړی یم مور ابو ته د کور د سمولو ویل ابو ته انکار وکړو مور ته څه حاجت و چې ویې ورته هغې ته د ابو پته نشته چېرته د میوې راوړلو توفیق خو یې کړی نه دی چې لا اوس به کور هم مرمت کوي 3 بچي او یوه ښځه مې بلم ده د هغوی ذمهوارۍ هم ده زما ها ستا خو صرف 3 بچي او یوه ښځه ده مونږ خو ستا د ژوند اړو حصه یو نه لاړم درنه څه فایده وشوه دا په کچن کې کېنم او زما کپړې ایستر کا د ترور کاریزم کمیټي راله راکوي ښه ده
نما ته ویلی چې زه به وایم کنه. السلام علیکم آنटी. وعلیکم سلام. جسٹ ا منټ. څنګه یې؟ I'm very well. زارون چرته دی؟ آی تھنک د نن میوزیک پریکټیس کولو. زه کله نه دا غا انتظار کوم ګوري ورته. اوس ورته چل خیمه. جی زه کله نه ستا انتظار کوم او ته دلته وخت بربادې لګیای. हेलो हेलो. Can you give it a rest please? ته لاړه شه زه په ګیټار باندې پریکټیس کوم یار. تا ته همیشه خپل ګیټار پریکټیس ما سره کمټمنټ په وخت کې ولې را یاد شي؟ کمټمنټ کوم کمټمنټ؟ زارون you know very well what I am talking about. خس مارا 15 منټه خوراکه کنه یار بیا خو باسم ورځ بربادوم تا سره. ته ما سره خپل پلان جوړ کی او هغه ته د وخت بربادول وې. کله مال هم وخت راکوه. الله چې کلم زه یو کار شروع کوم نه یو خزه براشي او ما به ډیسټرب کی. کما خزه؟ ته سارا یا مور. رائټ. شکر دی مرکز تاجوان ته بیا څوک بلا خزه راغله. anyway we have to go we are getting late. زپاسا come on. اوه زپاسا. زما په ژوند کې لږ مصیبتونه دي چې دا هم وپالم. زما هر یو کار همیشه انخلی ولی. څه دې وکړل؟ ډایری لیکلو ته کېناستم بال پوینټ می ختم شو. نو بل راواله یو کنه زما د بیگ نه واخله. شرنیلی تو وایا همیشه ما سره همداسې کیږي چې څه کار لوم کینم نو څه نه څه رکاوټ څه نه څه مصیبت ضرور راپېښ شي. زما خو قسمت خراب دی. دا وګوره اوس چې کله د یو کس بال پینوم ختم شي کنه نو هغه خپل قسمت ته بدېره دی وی. ته هو حد کې کشف زه روړمه دننه نه. I said it's a very nice place. تا ته دې ځای هغه چپس خوړلي هغه څه مشهور دي finger fries. It's very famous. Freda, I have already tried that. Although you did mention before that as well and I told you to mind. ته هم اسې ډېر ګوګشتو یې. هره خبره کې تا ته ریمایندر درکول ضروري وي. نو دی کې ایشو څه ده؟ I mean, مور ډیډ سره هر څوک شته که نه مله ریمایندر راکولو. I think تا هم په ژوند کې څه کار کول پکار دي. کار د انسان ناظم جوړی. ته چې د خلکو د عظمت دومره فکر کې کله ته په ځان باندې فوکس کړی دی خپله خو هم څه وکړه. ما ته پته نشته کله کله ما ته لګي چې زما په ژوند کې چې کوم کمفرټ لګژریز دي دی په وجه زه ناراسته شوم. I think لږ شان ډسکمفرټ پکار دی چیلنج پکار دی otherwise ژوند بالکل فلیټ پاتې شي. What's life without hardship and struggle؟ زه حیران شم خلکو ته څوک چې په خپل ژوند کې کمفرټ او سکون غواړي. I could live a life like that. ښه خبره اوره زه ډېر روږې شوې یم. Let's order something. Yeah, another philosophy. Let's order. دا واخله. نن خو امي ډېر ناوخته نه کو. آو ټیچرانو سره د چټۍ نه پس میټینګ دی. 2 غنټې مخکې فون کړی و ویل چې ناوخته بشي. انتهایی بورینګ جاب دی دا ټیچینګ هم. پته نشته ایم ایس سی کیمستري کولو نه پس امي ته چېرته ښه جاب میلاو ولې نه شو د ټیچینګ نه علاوه. د نیمې ورځ هم دغه شان جاب وي کشف. دا څه هاف ډے شوه. 2 بسونه بدلوي او راځي چې راځي 5 بجې شي چې راشي نو ماشومانو له ټیوشن شروع کی.
دینه خو بخوه چرته افیس کې کار کولې کم از کم لږ آرام خو به ملاوي دو ورله اهو د شورونه ډیره مهنتي ده که چېرې زما په ژوند کې دونه مهنت کولو که نه نو زه خو به لیونی شوې وم په ژوند کې د ذمہوارو بوج او د بابا په شان لایف پارټنر انسان لیونی کېدی هم نشي هغه ابو مری ته تللی دی فیملی سره تا ته چا ووي هیبر نیوز کې مو کتل صفیه خاله راته وویلو مرې تلو دپاره خو بابا سره فورن پیسې رالي او امي ورته د کور د مرمت دپاره دومره روزو نه وی نو بیا پیسې نه وي د هغې سره ما نه تپوس کې د بې حسۍ خو په حد تمام دی ها کم از کم سموسو سره داسې سلوک خو مه کوه وخوره الله پاک موږ سره انصاف نه دی کړی سدرا اوس په دې کې د الله څه کار دی د ابو د بې حسۍ خو دا مطلب نه دی چې اوس په موږ د الله نه ګیلې کوو د الله دنیا ده هر څه هغه جوړ کړي دي چې د هغه نه ګیله نه کوو نو د چا نه بې کوو په بابا خو هېڅ اثر نه پرېوځي او کوه ته دا ګیلې ورځ کې څلور پیرې ټوله ورځ خو تا خپل ځان الله سره انګیج ساتلی وي 24 غنټې ستا د الله سره خبرې روانې وي خو د خبرو نه زیات ته رپورټینګ کې او هغه هم غلط هسې زه سوچ کوم چې ته خو د الله یو فرشته په کار وي او چې په کم کس په ستا جوټي لګېده که نه نو د هغه ژوند خو به تباه و ښه او زما مازغه خوړل بند کا ورشه چې کوم کار له روانه وي هغه وکړه ښه خو ته سموسې وخوره چټیانې ختمې شوې یونیورسټي نه کور هماغه چرګو د چرګ یو خوا ظاهره ده او دا خبره خو ده او چوټیان هم دغه یو څو ورځې وي یار او یار جنې زه انکل ابرار راغلی دی څنګه دی انکل او زه بالکل ټیک ټاک یم تو هزارونه دا ته کوم ځای کې اواراګردي کې لګیای اواراګردي څه کولی شم دی اجازت ورکوي څه او ته خو د پلار د اشارو باندې چلیږي د پلار ګوتو نیسو ته ګرځې که نه یاره ما ته خو هېڅ اعتراض نشته د ګوته نیولو کې که دوی ټایم راوباسي د ګوته نیولو دپاره ګوره د خپل واره خبرې دې واورېدې د ده د فرمان بردارۍ ډرامه دې وکته ګورما ډېر ښه ګورما بس ګورئ تاسو اوس موقع میلاوه شو دوی ته د مور په شان به زما بدیانې راوباسي تاسو ته نو بچیا ته خپل ځان ټیک که نه ته اواراګردیانې پرېږده که نه زه ستا انتظار کوم بچیا یونیورسټۍ ته د راتلو بالکل ټیک به کوم نه د دوی ښکارونه چې دی ما ټیک نه کړو نو ته به یې لا څه ټیک کې او وروره دا خو د خپل هنر خبره ده ته د خپل وراره نه نه خبر وراره زه خو د وراره پلار ډېر ښه پېژنم نو وایي که نه محسوسیږي چې دی د خپل پلار باره کې داسې خبرې کوي یار جنید ته د ده فکر مه کوه بس یو ځلې دی والا یونیورسټۍ ته راشي ټولې وزارې به ترې پرېږدمه او احساس ذمهدارۍ کوم څیز نوم چې دې کړو شته نه یو ذمهوار انسان به ترې جوړ کړم یاره تاسو فکر مه کوئ زه چې د یونیورسټۍ نه راوځم نو یو ذمهوار او غیرتمند پاکستانی به راوځم مفید نه کارآمد پاکستانی یاره پرېږدئ انکل څوک پوهېږي په دې بیا یو څیز دی که نه یعنې دی ورته ګوره دا دې څه وي لګیا دی السلام علیکم امی وعلیکم السلام بچی نن په واپسۍ کې ناوخته شو په تاسو بچی په لاره کې د غوښې دکان ته ودرېدم سوچ مې وکړو چې نن غوښه پخه کړو توبه خو په بازار کې مار څه ته اور لګېدلی دی پوره یوه ګنټه مې د خپل وار انتظار وکړو او سبزی والا سبزی کې مخ واغستو د غوښې د ګرانۍ خو مې په ذهن کې راځي خو دا سبزي په هر دویمه درېیمه ورځ باندې ګرانه شي دا هم څه خبره ده توبه اسې امي ما د یو شیز اندازه خو ولګوله هغه څه بچې چې د وخت تېرېدو سره سره موږ زیات غریبان شو ها دا څه خبره شوه تا سره دې نه علاوه څه د سوچ دپاره ټایم نشته څه ها نو رښتیا ویمه زه زموږ په ژوند کې څه بهتري خو نه ده راغلې بهتري خو راغلې ده که نه بچې تاسو درېواړه سبقونه وایئ لږه موده پس په خپلو خپو ودرېږئ بیا به د خپلو کورونو شئ ولې دا څه بهتري نه ده تاسو کله هم زما په خبره نشئ پوهېدی هر یو شیز تاسو دومره سمپلي ووایئ چې دا به وشي هغه به وشي خو چې سم تاسو وایئ کله مو نشي اوس څه وشو بابا خپله فیملي ځان سره مه لیره بوتله
تا ته څنګه پته ولګېده؟ په یو مالت کې اوسو امي د هر شي پته راته لګي. اسی دا ځنې خلک دومره بې غرض او بې حسه ولي، څه خلک نه بلکې دا ټول سړي داسې ولي وي. د مکارۍ د بې وفایۍ او د بغیرتوب نه علاوه بل څه کار نه د هغوی سره. خو ټول سړي داسې نه زما بچې، بده خبره ده. داسې څوک نه وي. نو څه ووایم؟ ټول پلاران داسې ولي؟ زه اوبه راوړه ماله. همیشه هم داسې کوئ تاسو، کله هم زما د خبرې جواب نه راکوئ. I can't believe it. That's bit silly. نو تا به ورته دا ویلو که نه؟ ما به هغه ته ویلې وې، هغه د وخته سره هم داسې But دی. I can't believe that. هر جنې نه فانسي جوړه کړې ده. اوس په دې کې دومره همت نشته چې یو جنې د وجه خپل ګرل فرند انټروډیوس کړي. که داسې نشي کولی نو نه دې ګرځي جنکو سره. اوس هر څوک خو ستا په شان نه کنه. بریو. Hey, meet my girlfriend. زه دا دلته بوزم، زه دا هلته بوزم. Meet my girlfriend. Nice to meet you. Nice to meet you. Seriously یار ته هم ډېر مزاج کې. ته د هر جنې نه زما د ګرل فرند جوړولو کوشش کې. Why can't you understand I am decent guy and every friend does not have to be girlfriend. ملګری هم کېدای شي. She has to be friend. Right? ګوره دې ته ذهانت وایي. I don't say anything. ټیک ته ته ورته خپل وفاداری ښایه پلیز. اسې تا ته دا خبره نه وه پکار ځکه چې په تا کې د شک مزاجه ښځې سمټمز دي and I pity the guy who marries you. Really? Thank you ته مله دومره غټ کمپلیمنټ راکړو. Thank you so much. You're welcome. Don't mention it. ولې نن ته د ماښام وږې شوې سو؟ او یونیورسټۍ کې مې روټۍ نه وه خوړلې. پوټې هم واچوه که نه؟ زما د حصې امي له ورکه. مور وی چې زما د حصې به کشف له ورکي او ته وی چې زما د حصې به مور له ورکي. خو زه به هم د مور خبره منم. زه نه خورم. ولې؟ دومره ورځې په زم په کور کې غوښه پخه شوه او د یو ورځې د غوښې د وجې نه امي به څومره محنت کړي. مازغه به هم خوړلي ایزه الله. اول د سکول د ماشومانو سره بیا د ټیوشن د ماشومانو سره. زه یې نه خورم. کشف تا ته پته چې غوښه په ما زار لګي. په میاشت کې 2 ځله غوښه خوړلو لپاره امي خپل ټول کارونه هیر کړي. د چشمو فریم یې بدلو هغه یې بدل نه کړ. د بیک سټیپ یې مات شو نو نوې اغسو په ځای باندې همغه زوړ یې سم کو. چې کلم د غوښې پوټي ته وګورم نو ماته د مور چشمې او د بیک سټیپ او د خپو مات په ځار ښکاره شي. معلوم دغه شوروا ډیره ده. غزالي غزالي سارا څه شوه؟ چېرته بهر تللې ده؟ چېرته بهر لاړه؟ جنید هغه اوس ماشومه نه ده چې زه به د هغې نه تپوسونه کوم او به ماله جوابونه راکوي. ګوره چې هغه د شپې چېرته تله نو پکار دی چې موږ ته خو یې ویلې وې که نه او تا ته ډېره ښه پته ده چې د ښار حالات څنګه دي. نو هغه کومه یوازې تللې ده؟ فرینډز او فرحان به وي ورسره. ګوره چې هر چا سره لاړه خو موږ ته خو دې پته وي که نه چا سره تلې څوک دي. تاسو څه غواړئ جنید؟ بچو نه داسې سوالونه وکړم چې جنریشن ګیپ پې غرونه راکړي. ګوره غزالې بچو ته د ښه او د خرابو ښودل په موږ فرض دي او که په دې کې څوک موږ له پیغور هم راکړي نو دا څه بده خبره خو نه ده. سارا یو ډېره هوښیاره جینۍ ده جنید and I don't think she needs to be told what to do. ما همیشه یې ته دا ښوولي دي چې خپلې فیصلې به څنګه کوې. اوس تاسو دا غواړئ چې دا ټولې خبرې نیګلیکټ کړم، په وړو خبرو تنقید وکړم او اعتراضونه پې کوم. I'm sorry نه کېږي مانه and I'm getting late. Bye. څه ضرورت و کشف تا ته چې امي له دې ټینشن ورکولو؟ ما مې له څه ټینشن ورکو؟ څه ضرورت و امي ته د دې ویلو چې ابو مری ته تللی دي فیملی سره؟ کو ما نوم ویلې نو تا خو به ورته ویلي و که نه؟ څه ګناه مې وکړه چې ورته ومې وی؟
هاوس کم از کم ما سره جګړه مه کوه. جګړې نه کومه، زه خو خبرې کومه. امی وده شوه څه؟ اوس چېرته وده شوه؟ څه وخت نه ناسته وه، پریشانه خبرې کولې او بیا سبا اسکول کې یو د ایجوکیشنل آفیسر هم وزټ دی. یو خو امی د ځان نه ماشین جوړ کړی دی. د سکول نه علاوه بل د هیڅ شیز هوش نشته وته. د ځان هم نه. په اسکول خو زموږ د کور خرچه چلیږي کشف. که د اسکول جواب نه نو مور به څنګه د 3 لوریانې پاللې؟ د ابو هو تا ته پته ده. او خو امی دا هر څه نه ډیزرو کوي که نه. په ژوند کې ایثار او قرباني ښه شیز دی، خو دا دومره سیلفنس هم ښه نه دی چې انسان خپل ځان هم هیر کړي. هغې سره خو څه بله لاره هم نه وه که نه، بغیر د دې نه. یوه رشته خو شته دی که نه موږ سره د پیلنم سیلفش، چې هغه هم سیلفش شي نو د دې سیلفش رشتې نه کېدل د کېدو نه به ډېر ښه وي. او پلیز ته امي سره داسې خبرې مه کوه. او تا ته پته هم ده د دې دومره هر څه کولو نه پس هم هغه د ابو سم خیال ساتي. یو خو په دې خبره زه نه پوهېږم چې داسې ولې دي چې بابا د امي پروا نه ده کړې، نو بیا امي ته هم پکار چې د هغې پروا ونه کړي. ها بس پرېږده وه که نه، زه خو دلته ستا موډ ټیکولو له راغلی یم او تا بیا هغه ټینشن والا خبرې شروع کړي. زما موډ ټیک دی، زما په موډ به څه کېږي، او که ټیک نه وي نو څه فرق پرېوځي چې باقي نوره شیزونه خراب دي نو په صحیح موډ به زه څه وکړمه. کم از کم چې کله ستا موډ ټیک وي که نه نو د مور پریشاني لږه کمه شي. تا ته پته ده کشف چې هغه تا سره څومره مینه کوي. نو پکاره وی لکه نه خامخا خپل ژوند برباد کو زما لپاره. ژوند خو د هغې زما او د شرنیلې د وجې تباه شو، ستا د وجې هیڅ نه دي شوي. ولې؟ زه خو هم د هغې لور یم. که تاسو دواړه پیغور یې نو زه هم د هغې دپاره پیغور یم، او که تاسو دواړه بوج یې نو اکه عمره غټ بوج زه هم یم. زو I think we should go now. ما خو لا ملک شیک ختم کړم نه دی، کور کې د څه کار دی څه؟ که کار مې نشته نو د دې مطلب خدا نه دی سړی د کور ته نه ځي. اوف ما دا خو نه وي، اسې یو خبره مې کوله. هغه تا ممي ته دا ویلي چې ته دلته ما سره یې؟ یو خو تم که نه فرحان، په داسې خبرو کولو زما موډ خرابوه. ګوره ستاسو کور کې به داسې کېږي چې چېرته ځې نو اجازت به اخلي. زما پیرنټس ډېر آزاد خیاله دي، ډېره ازادي ده مونږ ته. ازادي خو ما ته هم ډېره میلاو ده، خو ساره زه د کور نه د وتو نه مخکې کور کې ویمه ضرور، او تاله هم داسې پکارو ځکه مې تا ته داسې وویل. نور څه زه دا ازادي به زه تاله در کوم واده نه پس هیڅ سوال به درنه نه کوم او ستا په باره کې به هیڅ فکر نه کوم. اوکې نو تھینک یو. زما په خیال ما ته داسې لایف سټایل سوټ کیږي او زه بالکل داسې کاری چرې ونه کوم چې ته په مالا فکرمند یې. فرحان زه په دروازه کې د انتظار کولو والا ښځه نشم جوړېدی. ولې څه بدوالی دی دې کې؟ ګوره ما ټول عمر خپل کور کې هم دا کتلی دي چې مور کلم چېرته تلو نه اول ډیډ نه اجازت نه دی اخیستی او نه ډیډ کله په تپوسونو هغه په عذاب کړي ده. And you think this is right? Isn't it? Waiter, Rasha, please bill راوړه. ہے کشف سکے بچی اوس پورو دے پاسه نا وخت کیږي در باندې پاسه کنه بچی سما سره لاړه شه بس ټاپ ته به یو ځای لاړ شو زه به اسکول ته لاړه شم او ته یونیورسټۍ ته زه به لاړه شم که نه مې پاسه کنه بچی نا وخت کیږي بس بس شاباش پاسې دی ما ته وګوره سترګې وغړوه ها زه ناشته تیاروم او تم زر تیاره شه نا وخت کیږي بیا ودانه شي. اول چینچی ده بیا ویګن
بیا به په دوه بسونو کې یونیورسيټي ته ځم. پته نشي زما په قسمت کې به دا تندکونه کله ختميږي. زه اوس می چپړه نه ملاويږي. یا سدرا تا بیا سما چپړې وړې دي. کله خو خلک د سپکټ نه بل طرف تم ګوري. خبس ګورمه. زرکوه بچی ډیر زیات نا وخت شو. چا په وخت پاسولو مجال دې کو دلته چاته احساس ومي. 3 ځله ما او 2 ځله مور را پاسولي او د دې نه پسم پتا نه وخت لري دا غلطي ستاده. خبر زو خو مخکې ته ناشته وکا. امي د ناشتي بالکل وخت نشته. پلیز تاسو زر کوي کنه. په نهر ګډه بزي په خالی جیب مونږه سي ژوندم تیرو کنه. هدا مایوسه خبره خو مکوا. امي پلیز زر کوي نن زما بالکل خوراک سسل نه کیږي. چې راشه اوس کده خوراک پر خودونه هیڅ نه جوړيږي. اسیم سن کیږي. راکه تماله دا کاغذ دا زه ځان سره وړم. امي زه پلار کې سبل سه خورم پلیز راځه. اوهو کوم ځای به تاسو خوري؟ ها دا واله خور په لاره. ګني بیا به نهر ګرځي خار کی. راځه بده څه کوي. بچی دا خو کې د پخپل بیگ کې. شنیله بچی دروازه بند کا. जी अम्मी गुड लक आपा. थैंक यू. کشف زر زر راځه بچی. یعنی بس پرانه لاړ شي. د مالره یونیورسيټي ته چورسي نو بچی ماته فون وکړي ډېر به پریشانم. او بکما زما خو زړه وو چې ستا سره یو ځای لاړ شم تا یونیورسيټي ته بوزم. خو څو کم چټیانې راته نه ملاويږي. امي زه اوس لوی شم هیڅ نه کیږي. خو زه خو یو مورم کنه. مېندې ویم داسې پریشانه کیږي باره خبره. ای هی سو شو. هی بچی چپل مې وشلیدو. د څومره هفتونه درته وایم چې تاسو د پیزار شلیدو والا دی. نوې واخله بلکې 2 واخله. خو مجال دې چې خبره بچی د میاشتې اخیری ورځې دي چې تنخواه والم وا مخلم. اوس په داسې سکول ته ځي شلیدلې پیزار سره هیڅ فرق نه غورځيږي بچی په لار کې. او چې به میلاو شي. صبر زه د کور نور. نه بچی نه وخت کېږي بس پرانه لاړ شي. امي داسې خپل چې کار لزي سو کوم وینې سوچ بکې. سوچ بکې خدا کنه. دا کنه چې خپل ما په لاس کې مشلیدلې چپل ده. هم دا به وای کنه وای دی. ته فکر مکوا زه به دا وګڼم. یا به چوکیدار لور کم. ټیک ده الا زر کوا. کله کله دا جون په ما باندې دومره بدی لګي چې څه حد نه وي. ټول عمر امي همداغه خو کړی دي. شلیدلې پیزارو سره ژوند تیر کړی دی. کشف بس په در نه لاړ شي بچي زر راځه. زمون په خاندان کې کله نه داري و شروع شوه دي چې په جنکو باندې سبق وایا هغه د الکانو سره. نو لالا جی تاسو لاړ شئ او هغوی پوهه کوي کنه. د خو اډو هغوی اوري نه. بچې په دې خاندان کې ته ډومبې جینې چې د سړو سره سبق وې د خپل کوره بهر ځې. بس بچې زما سترګې چاته ټیټې نه کې. خدای مکه که ستا نه څه غلطي وشوه نو زه او ستا خویندې بچا ته د سترګو لګولو پاتې نه شي. څه به وکړي چې دومره ډېر سبق وایي؟ کومه توره اوبه کې هغوی کومه چې د هغوی مور کړې ده. هغوی ته پته ده چې په سخته کې د هغوی پلار د هغوی په کار نه راځي. ژوند مې